بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه اما بعد. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین متعلق عقیده هغه تیر شوی و نن دی هغه منځ کې چې کوم جنگ شوی و غیره و غیره اختلاف هغه باره کې زمونږه څه نظریه پکار ده. حضرت مفتی صاحب لیکي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا غوی باهم اختلافات په باره کې دا سو خبره ذهن کې خودل پکار دي. اوله خبره ده چې صحابه کرام ټول اختلافات هغه بنیادی اخلاص وو، هوای نفس او تعصب و غیره قومیت دا پکې بالکل نه. زمونږه جګړه خو د تعصب په وجه باندې وی، صحابه کرام او اخلاص په وجه باندې دواړو طرف والا مخلص وو، دواړو اخلاص غوښته او دواړو حق غوښته. دویمه خبره ده چې د اختلافات اکثره حصہ چې کوم دنو هغه تاریخ راغلی ده او تاریخ انسان لیکي او تاریخ دغه اکثره حصہ چې کوم دنو هغه منګړت ده دروغ دي. او بیا سوال سوکاله تیر شون څومره تاریخ کې به څومره سملو شوی نوي، لہذا په د باندې اعتبار نشي کېده. البته چې کوم د قران موافق دغه ټیک او چې کوم دغه خلاف دغه باندې منو. دریمه خبره ده د اختلاف چې کومه حصہ تواتر یقین سره ثابت ده چې دوی په منځ کې جنگ شوه ده، جنگ جمل او صفین وغیرہ، نو دا بالکل شوه ده، د موږ انکار نشو کولای. باقی دی جنگ کې څوک په حق او څوک په خطا باندې د دې باره کې صحیح نظریه او موقف غدا ده چې د دې باره کې دومره عقیده خو لري چې دواړه فریقین هغه د حق طلبګارو حق غوښته او د دوی د اختلاف اخلاص او للهیت باندې مبني و. لیکن د دې نه مخکې نور خپل جبه او خپل قلم هغه به منې کوي او مزید به سوایم نو سبلی کوم نه. او د دې موقف تایید سلور وجه داغي. اوله وجه دا ده چې دا صحابه کرام دي او په صحابه کرامو په خپل منځ کې اجازه شو دي پای کې دخل اندازي کول او پای کې د صحیح او د غلط حکم لګول دا ډیره بے ادبی ده. صحابه کرام دی پای کې چاته باطل ویل، چاته په خطا ویل، چاته ناحق ویل، دا بے ادبی ده او دا غو د بے ادبی نه موږ باندې شوی. دویمه وجه مفتی صاحب لیکي چې زمونږ نه ډیر مخکې حضرت عمر بن عبدالعزيز سیر شوی دی، هغه نه چاته پوسو کو د غرنګ صحابه کرامو دی جنگ متعلق، نو هغه ورته او فرمایل تلک دماء طهر الله عنها ايدينا فلنطهر عنها السنتنا. فرمای چې د دوی د وینو نه الله تعالی زموږ لاسونه پاک او محفوظ ساتلی دي، نو موږ بخپل جبه هم د دوی د مناسب ذکر نه پاک ساتو. مطلب دا دی چې موږ اوس ژوندیو که په هغه وخت کې موږ وې نو خامخا یو طرف ته بشوي، نو موږ اوس ژوندیو نو موږ خو به بچ پاتې شو، یعنی بچو خو زموږ د لاس نه به د یو صحابي وینه کتوي شوی وي، نو دا غي نه موږ الله محفوظ ساتلی، لہذا جب به هم محفوظ ساتو. دا د نږدې دور سره نه 101 هجری کې د دنیا نه تللی دی، هغه دا فرمایلی لہذا موږ خپل جبه کنټرول کې ساتو. دریمه خبره ده چې دا تاریخ دی او تاریخ چې کوم دی دا غد رښتیا او د دروغو مجموعه وي. نو تاریخ انسان لیکي او انسان مخته چې کم سره راځي د پزړه کې ناغه لیکي، ځکه چې وحي خو پیغمبر باندې وي راځي، عام خلکو باندې ناراضي، او دا عام تاریخ ته سړی د خپل طرف لیکي. نو چا چې د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه سره نه لګي داغه خلاف لیکلي دي، چا چې د حضرت علی رضی الله عنه سره نه لګي داغه خلاف لیکلي دي. نو بهرحال په تاریخ باندې منګه اعتماد نشو کولای، بلکې تاریخ خو حضرت مفتی صاحب فرمایي چې زمنګ مخه ته کله کله داسې یو واقع راشي او پای کې هغه حق او باطل معلومول به ډیر اګران شي، څوک یو شان بیان کی څوک بل شان بیان کی، نو خبر اورانه شي. لکه د صدام او د امریکای جګړه، نو دا جنگ اخبار کې بمدار اتلا او موږ هغه وخت کې طالبانو، نو مازیګر بلاړو موږ به اخبار کاته، نو په اخبار کې به په یو اخبار کې به صد
صدام په حق کې خبرې او سبا د خلاف خبرې وي چا به وی چې دا دهریه ده او د روس د افغانستان خلاف د روس مدد کړو پاکستان خلاف د بھارت مدد کړی دی د نظریتن دا دهریه ده بل په دغه اخبار کې و چې نه دا مرد مؤمن دی او دا د امریکای ته ولار دی وغیرہ وغیرہ او یو په کې دا بل ځای کې چیرې نه د امریکا چې کوم دین هغه عربو تر غختل غواړي او تیلو باندې هغه ته قبضه ورکول غواړي بهر حال هیڅ پته نه لګي دا سړی دا په حق دی او کنه حق دی که د امریکای مرګره دی او که دغه خلاف دی بهر حال اخیره کې چې کله پانسی ورکول نو کلمه ویلې ده نو الله تعالی دې وبخي نو بهر حال دغه رنګي په یو تاریخ باغی باندې اعتماد نشي کېده بیا چې سوار له سوکاله تیر شي وي یا کم او بیش نو باغی کې با خلکو د ځان نسس نه ملو کړي لہذا منګه په تاریخ باندې اعتماد نشو کولای او اخیری څلورمه خبره مفتی صاحب لیکلی ده چې صحابه کرام خپل من کې چې کوم اختلافات دي دا غي باره کې رهنمایي قرآن مجید د آیات کوي الله تعالی فرمایي تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون دا یو جمعه د چې تیر شو دوی ته هغه څه ملاويږي چې دوی کم څه ګټلې دي څه کم عمل یې کړی دی او تاسو ته هغه څه ملاويږي چې کم څه تاسو وګټل او هغه چې کم عمل کړو دا غو باره کې به تاسو نه تپوس نه کیږي نو دا د قران آیات ده او دا د هر دور د پاره ده صحابه کرام دا غینه پاسې څومره خلک تیر شي ټولو د پاره نو صحابه کرام چې کوم عمل کړی هغه د غو په کار راځي او زمونږ په کار به زمونږ عمل راځي موږ نه بداوی باره کې تپوس نه کیږي البته چې کم شي تپوس کیږي هغه په قبر کې درې تپوسونه دی او به دا رنګي د حشر په میدان کې به هم الله تعالی تپوس کوي نو حدیث کې هغه راغلي دي دین علاوه تپوس نشته دی او مفتی صاحب یو خبره بل کړي و وی چې کله قیامت پر ورځ باندې الله تعالی د ټول مخلوق په مخ کې تپوسو کې چې زما د یو صحابي متعلق یا زما د صحابه متعلق ته دا خبره کړي و دا دی ولی کړي و نو الله تعالی ته د ولی جواب ورکول دا ډیر مشکل دی لہذا د صحابه کرامو دا به هم اختلافات چې کوم راغلي په دې کې صحیح خبر هم دغه ده چې موږ دا دوا وایو چې دواړه په حق باندې یو زیات په حق باندې یو داغه نه کم حق باندې لیکن په حق باندې دواړه د حق طلبګار وو او جنگ شوه دی یقینا جنگ شوه دی خلک پکې شهیدان شوی دي هغه موږ منو لیکن دې نه مخکې موږ خپل جبې په کنټرول کې ساتو الله تعالی دې موږ تاسو ته ایمان را نصیب کړي